بسم الله الرحمن الرحیم. پرونه مو یوه قومي خبره کړې وه، انشاءالله امید دی چې قوم به مغې خبرې لپاره انتظار کې وي او مو مشران به څوره دته د جرګې حصه یو ذمه دار خلک قومي ټول انشاءالله یوه ذمه دارانه خبره به کوو. ما نن میسج کې ضروري ګڼله چې ټیک دی څه ډرګ کوم اسوسییشن دی پرشنار هغوی یو پریس کنفرنس کړی دی او قومي مشران علما نن یو پروګرام یې خې دی او زه خپل طرف نه د صوبایي حکومت بیرسټر صاحب کوم سټیټمنټ دی هغه تردید کوم چې هغه حقایقو باندې مبني نه دی. دې صورتحال کې زه پرچنار ډېر شدید مشکلاتو شکار دی. میډیسن شارټیج دی او خوراک فوډ آیټم شارټیج دی. روډ تقریبا 70 دنونه بند دی. هر قسم مشکلات دي. یوه انساني المیه ده هغه باوجود دا خبره کوي سره د روډ مو یوې ګنټې کار ده. مو دې خبره دي مزامت کو چې ته حکومت ته ریاست تاسو سټیک هولډرز یو کې پی ګورنمنت تاسو موجودګي دې مطلب خدای ته روډ بندش کې تاسو سرپرستی د خلکو ته حاصله ده. دې هم مزامت کو حکومت تاسو بیان دوی کړی دی هغه یا مقام طرف نه دي دا بیان یا مکمل طور باندې ریجیکټ کو. دې قوم طرف نه भरपूर تردید کو او مزامات کو او آینده دوی نه مو دا دوی ته یو خبردار کو نه د پکار څه دوی د سي غیر ذمہ دارانه بیانونه ویر کی ساده د شمار ټول شونه ټیک نه وي. ټیک ده لګ ډېر څه میډیسن څنګه دې فاونډیشن ولا یا پارکا کې پی ګورنمنت څه شونه رستولې دي خو د 5 لک بده د لپاره 1200 کیجی میډیسن راشي هغه یا سیزنل ډیزیزز او وایرل ډیزیزز کپ کانسی او الرجی او زکام او نمونیا وغیرہ هغه سره ریلیټډ نه وي. نو دی حواله سره مو قومي تور باندې ایدی دا بیان ریجیکټ کو تردید کو مزامات کو ویندا وکړه د ذمہ دارانه خپل کردار ادا کی پی ګورنمنت د ډیسټریکټ کوم لاري د هر صورت بحال او برقرار کی امن امان د لپاره ان شاء الله مو هم ګورنمنت سره هم مو قبایل او فارقین د امن امان حواله سره ان شاء الله مثبت قدم کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.